لحضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې د نبی علیه السلام د خادم ضرورت وي، د دوی خاندان د پښتونګي و نبی علیه السلام ته د خدمت لپاره ورکړي. لس کاله حضرت انس رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام خصوصي خدمت کړی دی. په صحابه کرام کې ودته د خدمت د پیغمبر علیه السلام د ډیر قربت ډیر غټ اعزاز حاصل دی. دی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وفرمایل من صلى الصلوات که کوم سړي دا منځونه وکړل لوقتها پر خپل وخت باندې. منځ کوم دی؟ دا داسې عبادت دی چې الله پاک جل جلاله د وخت مطابق فرض کړی دی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصلاة کتابا موقوتا. کتاب موقوت یعنی دا داسې فرض دی چې موقت دی، که تر هغه وخت له مخه ته 1000 واره د ماسپښین لمونځ وکړې تر زوال له مخه دا یو معنا هم نه لري. او بیا چې څه وخت د مازدیګر ټایم داخل شو چې زه اوس د ماسپښین لمونځ 10 واره کوم، لمونځ به یو راباندې زه اوس 10 واره کوم. دا 10 واره لمونځ کول هم الله پاک جل جلاله تا څخه نه قبلوي، بلکې به ته لمونځ په خپل ټیم کې کوې. د سهار د لمانځه خپل ټیم دی، د ماښام د لمانځه خپل ټیم دی، د هر لمانځه خپل وخت متعین دی. نو لمونځ به انسان کوي په خپل وخت باندې، د لمونځونه وکړل د وخت مطابق. او اسبغ لها وضوءها، د لمانځه بیا شرایط دي، بې هغو شرطو لمونځ نشي کېدلی. ته لمونځ کوې هغه شرطونه یو مانده وي، دا ستا لمونځ نه کوي. اوس ته لمونځ وکړه، دا مازدیګر لمونځ موږ کړی ولی مخ هم د لمر خاته پر خوا ولی، یا پر جنوب پر شمال باندې وای د قبلې پر خوا مه ولی، نو دا لمونځ نه وایي صحیح، ځکه د لمانځه دپاره استقبال د قبلې شرط دی. دارنګه د لمانځه د شرطو څخه یو شرط کوم دی؟ طهارت دی. کوم سړی لمونځ کوي دا سړی به بې غسله نه وي. که یو سړی جنوب دی او دی کوم دی لمونځونه کوي، دا لمونځونه یوه معنا هم نه لري. که یو سړی شنی اودس نه لري، اودس یې مات سوی دی، بیا له هغه څخه بعد د خپل اودس نه دی کړی، نو دغه لمونځ که دی 1000 واره وکړي که 1,000,000 واره وکړي، دا لمونځ صحیح نه دی. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي الوضوء مفتاح الصلاة، دا لمونځ کوم دی د لمانځه چابۍ ده. لکه ته لمونځ یو کلب فرض کړه، کلب چابۍ نه وي تر هغو خلاصېدای شي. لمونځ هم چې تر څو پورې اودس نه وي بیا لمونځ نشي صحیح کېدلی. نو د دغه وجه څخه پیغمبر اسلام فرمایي واسبغ لها وضوءها، او د لمانځه دپاره خپل مکمل اودس وکړي. ډېر خلک اودس کوي په پښه کې وچ ځای پاتې وي، که یو د ستنې د سپم په قدر باندې په اوداسه کې یو ځای وچ پاتې سوی نو اودس نه وسوي. ډېر خلک اودس کوي دا مخ مینځي د غوږو د دا ژبې له مابین څخه په دغه ځای کې سپین ځای وي د غوږ، دا څوک نه مینځي. نو که دا ځای د نه ومینځي هم له عدلون نه کوي، نو ستا لمونځ نه صحیح کېږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ډېر غټ څڼوکې ولې غټ سر یې وی. پیغمبر علیه السلام یې ورته فرمایل ولتحت کل شعر جنابة، د هر ویښته تر بیخ لاندې جنابت دی. که د یو سړي لویې څڼوکې دي نو بیا دوی غسل کوي، او د غسل په دوران کې په سر کې یو ځای وچ پاتې سي، نو د دغه سړي غسل نه وسوي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه په هغه ورځ باندې خپل سر وخرایي، ول دا خو لوی جنجال دی، کیدای شي زما ډېر لوی سر دی او د هغه لاندې به یو ځای وچ پاتې سوی وي، لهذا چاړه راواخیستله سر یې وخرایي. د دغې وجه څخه سر چې کوم دی د دې خریل هم یو سنت عمل دی. که پیغمبر علیه السلام په خپله نه وي خریلی هم، نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه خلیفه راشد دی. نبی علیه السلام فرمایي علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین، زما سنت هم پر تاسې لازم دی، او زما د خلفاء راشدینو څلور خلیفګان دي: ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، عثمان غنی رضی الله تعالی عنه. څلورم خلیفه چې کوم دی د نبی علیه السلام زوم او د اکا زوی حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی. نو دغه سنت هم باقاعده که څوک سر خري نو دا هم د سنت طریقې خلاف نه دی، که بیا څوک سر ایله کوي نو دا هم د سنت طریقې خلاف نه دی. لیکن د سر د ایله کېدو چې کومه طریقه ده هغه به دارنګه نه وي، په سر کې به دا تره نه وي چې نیمایي بستان به ته کشني کې، نیمایي به لوی کې، له یوه سایډه به سر کشنی کې، له بله سایډ به لوی کې. دا تره سر جوړول چې کوم دي دا مشابهت دی له کفارو سره. د کفارو، د هندوانو، د انګریزانو، د نورو کافرانو چې کوم دی د سر د بال خپل یو طریقه ده، دغه طریقه مطابق دوی بال جوړي. که ته هم هغه رنګه بال جوړې نو ته چې کوم دی کم څه کم نور مسلمان یې، په دا سر کې ته چې کوم یو بېدینه انسان ته څه وایې. پیغمبر اسلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، کوم سړی له یو قوم سره مشابهت لا په کپړه کې اختیاروي، لا په وړستان کې اختیاروي، لا په بود باشي په زندګي کې اختیاروي، نو دا سړی تقریبا له هغو څخه دی. دا دون شوق د څه ورته کېږي. سر دوه قسمه دی، یا سر صفا وخورئ مشکل نشته، حضرت علی خریلی دی سنت طریقه ده،
او هیڅ پروا نه لري او که بیا سر ایله کوي د سر د ایله کېدو چې کوم د بیا سنت ابراهیمي دی دا خالي د نبي علیه السلام سنت هم لري د ابراهیم علیه السلام سر دارنګه وي حضرت عیسی علیه السلام په آخر زمانه کې په اسمانو کې د زموږ عقیده ده بیا به راکښته کېږي یا اخري چې دی راکښته کېږي له دجال سره بیا دی جنګ کوي دجال وزني حضرت عیسی علیه السلام په آخري جنګ کې چې لوی جنګ دی نو دوی چې کوم دی د سهار په لمانځه کې له اسمانه څخه راکښته کېږي د دوو ملایکو پر اوږو باندې لاسونه نیولي وي او دا طرف ته ژر ښایسته به وي لکه سړی چې تازه په حمام کې غسل وکړي او راوځي په صابون باندې غسل کړی وي د عیسی علیه السلام د سر چې کوم بیان راغلی په حدیث کې نو د ده سر چې کوم د ابراهیمي سر به وي ابراهیمي سر دا معنا وستان ګډ ایلکه بیا چې کوم دی په مابین کې بلکل د پوزې څخه برابر به ته په سر کې لیکه کار نیمه ورستا به پر یو خوا باندې ژمنځې نیمه ورستا به پر بله خوا باندې ژمنځې بیا سر چې کوم دی پر شا باندې ایله کولی شې پر شا باندې بیا درې طریقې سنت دي له اوږو پورې ایلکه ورستان هم هېڅ خبر نه ده مشکل نشته ستا ته ورستان خوند درکړي ته اوږو پورې بلکل ایلکه دا هم کولی شې چې لږ په مابین پرې کې دا هم کولی شي چې د غوږو له بېخو سره ورستان پرې کې دا درې قسمه سر چې کوم دی دا سنت سر دی لاخ یې وخوره لا سنت ابراهیمي چې کوم دی د سر د هغه مطابق خپل سر جوړ کړه په بله طریقه باندې که څوک بال جوړوي نو دغه بال چې کوم دی دا اسلامي سر نه دی بیا د هر چا سر سوی د قیامت پر ورځ باندې کېدای شي الله پاک تا په دغه باندې هم ودرېږي ستا به سره زما د پیغمبر سنت نه وي خوښ د صلحاو سنت نه وي خوښ د صلحاو سنت د غول بیا به د سر خرایي بیا به د ابراهیمي سر ایله کوي دا د نور خلکو سر د سره خوښ وي دا چې کوم دی د سنت خلاف خبره ده ما عرض دا کوي چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه خپل وشتان له دغه وجې وخریل چې کېدای شي تر دا ډېر وشتان لاندې به زه غسل کوم یو ځایګی به خدا نه کرده وچ پاته سوی وي او په دا ترتیب باندې به زما لمونځونه ګډ نه وي صحیح یو لمونځ کوم دی هغه څومره عذاب لري بهرحال او دس او غسل چې کوم دی په هغې کې احتیاط پکار دی د خلکو ګوتې په لاس وي د نوي خلکو والیان په غوږ وي او سر یې سروی وي د والي لاندې چې کوم ځمکه ده د هغې لندېدنګه ضروري ده که ستا ګوتې غایطه وي تر ګوتکې لاندې ستا په دغه کې ډېر خلک ګوتې په لاس کوي نو دا ګوتکې لاندې چې کوم ځمکه وچه پاتې شوله ستا غسل نه وسوي ستا اودس نه وسوي ته که لمونځ کوې ستا لمانځه یوه معنا هم نه شوله کوچنۍ مسله ده لیکن د انسان ډېر وختونه هغه توجه نه وي بهرحال واسبغ لها وضوءها او داسې هم مکمل وکړي مکمل دغه معنا لري په صحیح طریقه باندې اودس وکړي او د سنت مطابق یې وکړي واتم لها قیامها بیا یې لمونځ وکړي د لمانځه چې کوم قیامه ده په لمانځه کې قیامه فرض ده په لمانځه کې کم سے کم الحمدلله شریف ویل دا واجب دي او درې آیات قدر لري اوږد آیات قدر تلاوت د قرآن چې کوم د قرات دا په لمانځه کې فرض دی نو په لمانځه کې به دومره قدر ته ضروري چې الحمدلله شریف یې او یو سرت سره یې لا ډېر قرات کوي لارښ کوي دا ته ویل کېږي قیامه قیام چې کومه ده په لمانځه کې فرض ده که چا قیامه نه وکړه پر قیامه قادر وي نو هم لمونځ یې بیا نه کېږي وخشوعا او دارنګه د لمانځه خشوع چې کومه ده هغه د په لمانځه کې د ډېرو صوفیانو په نسبت باندې د خشوع چې کومه ده دا یو فرض عمل دی لیکن د فقهاو په نسبت باندې خشوع چې کومه ده زموږ د هر سړي په موږ خامخا د چا په دوکان کې سودا بند وي بام زبان تسبیح در دل ګاو خر د شاعر خبره ده په خوله باندې سبحان الله دی په زړه کې ګاو خر دی موږ خو کمزوري یو لیکن بیا هم په لمانځه کې چې کوم دی توجه به ته ولمانځه ته ساتې علما دا یایي په لمانځه کې ته توجه برابرې نو د هغې د برابرېدو طریقه دا ده چې ته په لمانځه باندې ودرېدلې په نامه باندې لاس ونیول نو ته چې کوم دی د سجدې و ځای ته ګوره کوم ځای چې بیا ستا سجده لګېږي و هغه ځای ته ګوره او په ذهن کې دا خبره لره چې بهایي دا په کوم ځای زه سجده لګوم له دې ښار الله تعالی موږ پیدا کړي یو بیا ته به دا ښار نه روان یو که زه خان صاحب یم که سرمایهدار صاحب یم که ښه ځواني لرمه که ښه زبان لرمه اخر زما پای چې کوم دی دا بور دی او دا ښار دی دا تصور کوه نو ستا به سوچ پر بله خوا باندې نه ځي او څه وخت انسان په سجده کې وي یا انسان د وسینه ته ګوري وسینه ته د ګوري دا تصور ده کوي چې اخري به چې زما د پښو له خوا څخه روح راخېږي اخري به دا سینې له راسي او بیا به زما په خوله باندې روح وځي دا به کومه کیسه وي نو بس په دا سوچ چې ته لاړ شې بیا نور سوچونه چې کوم ختم کړي په سجده باندې پرېوتلې نو دا د پوزې چې کوم نرمي دي و دغو ته ګوره سوچ دا کوه چې دا زما نرمي چې کوم دي دا اول وار زما په قبر کې کښېږي دا ډېر باریک ځای دی اوله به دا خارې کېږي بیا به دا زما ښایسته وشتان بیا دا زما ښایسته ځواني دا به ټوله خارو سره خارې کېږي او زه دغو خار نه روان یم او زه په کوم نخرو نه تماشو کې یم دا سوچ کوې نو که دا سوچ د انسان په سجده کې له خپلې پوزې سره وي نو ښکاره خبره ده بیا د ده خشوع چې کومه ده هغه نه متاثره کېږي په دا طریقه باندې ته خشوع هم حاصلولی شي چې انسان په لمانځه ودرېږي کم سے کم دا سوچ وکړي چې دا ټول زه د یو لوی خدای په مخ کې ولاړ یم الله تعالی زما لمونځ ګوري زما د لمانځه انکواري کوي د قیامت په ورځ باندې څنګه لمونځ ده کړی دی په دا ټینګ نور سوچونه په کار داسې نه وي و دې ته خشوع ویل کړي
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله پاک په سمه سپاره کې فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کامیاب سول هغه کسان چې هغه مونږ په خشوع باندې کوي، په عاجزي باندې کوي. دا د هم وکي ورکوعها او دارنګه د رکوع هم پر وکړه. رکوع الاستلال له رکوع به دارنګه کوي، دواړه لاسونه په زنګانه باندې کښېږدي. په یو ځای هم ټینګ نیول په لمانځه کې نشته، لیکن یو په رکوع کې په ته ګوتې زره ازادۍ د خپل زنګون څخه دې دا په ټینګ نیسي، دا ترسته وکړي ستا ملا بیا هوارېږي. که ته د زنګنونو ټینګ نه ونیول، لاسونه د خواره نه کړل، ستا ملا نه هوارېږي. ملا به ته دا تر هوارې په رکوع کې که ستا پر ملا باندې ډک ګیلاس یو چا کښېښوي، نو دا ګیلاس به نه شرطېږي نه به اوړي. دارنګه به ستا سر او ستا وروسته حصه چې کومه ده او ملا دا به ټوټل سره برابر وي. ها یو خدای تعالی کیسه وي، د څوک مریض وي، د چا ملا خورسي، د چا د ګردو بیماري وي، د چا بله بیماري وي او جلا کیسه ده، ضرورت باشد روا باشد، هغه بیا جلا کیسه ده. او که ته جوړ سړی رکوع به دارنګه کوې، والله رکوع له لاړه دی، یوه به دا سوچ کوي چې زما سر و ملا او شا دا ګډ سره برابر سول که نس برابر. بیا به کم سے کم په رکوع کې ته درې واره دا وایې سبحان ربي العظیم، سبحان ربي العظیم، سبحان ربي العظیم. هکې پنځه واره وایې، اووه واره وایې، یولس واره وایې، تاک واره وایې. بیا خو نو ډېره ښه خبره ده. هکه امام وي، د امام دپاره بیا علما دا وایي امام څنګه پکار دی رکوع اوږدې نه کوي، سجدې اوږدې نه کوي. نبي صاحب فرمایي من اما قوما که چا یو قوم ته امامت ورکوئ فلیخفف بهم الصلاه، بیا پکار دی لمونځ هلکه ورکړي. فان فیهم السقیم، په داخل کې ناجوړان خلک وي. فان فیهم الضعیف، په دوی کې ضعیفان خلک وي. وذا الحاجه، خلک نو بس دارنګه نه دي، بس مسجد کې ناست بس بل کار نشته، دغه یو بلایي دي نیولې ده. د خلکو خراب په هسپتالونو کې مریضان پراته دي، دوکانونه اخلاص دي، مالونه ښکاره پراته دي، مانځه دپاره راغلي دي، بس امام صاحب چا درېدلی زه یولس واره سبحان ربي العظیم وایم. دا ترس کوم دی، دا امام کوم دی، دا صحیح امام نه دی. په کار دا دی چې د خلکو د مزاج مطابق په تخفیف باندې لمونځ ورکړي او فرایض پر ادا کړي. رکوع چې کومه ده هغه په دا طریقه باندې کوي. وسجودها، بیا به سجدې له ځې رکوع لسي له رکوع به پورته کړی جګ به درېږي، سهار اندام د بیا خپل ځای له ورسېدی، باج به بیا ته الله اکبر کوي. چا له به ځې سجدې له اصلاح له په سجدې کې بیا کم سے کم درې واره به ته سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، دا به درې واره وي. او په رکوع کې مخ لاسونه اوږده سره تر کې دا هم مکروه دي. مخ لاسونه له ځانه سره دلته ونیسي، لاسونه به ته له خپلو غوږو سره له سره سره نیسي او له ځانه به آزاد نیسي. دوی نو نسته په جامې کې ولاړې خلک په سنګریان وایي، که ګنجایش وي لاسونه به ته له خپل ځان څخه آزاد نیسي. پیغمبر اسلام به دارنګه جګه سجده کوله، یا که چیرې یو سرلی راتلی د نبي اسلام تر لاندې ترېدلی نو ترېدلی بس ولی دا تر به تس کوم د خپل نس له ورنو څخه آزاد نیسي. له ښځې په چپ د نر دپاره سجده دا ده، په دا طریقه باندې به ته په مسنونه طریقه سجده کوې. او بیا چې کوم دی دا لمونځ تا وکړي په دا طریقه الله دې را نصیب کړي. نو نبي علیه السلام فرمایي خرجت، دا لمونځ کوم دی راوځي وهي بيضاء تک سپین ځلېږي مسفرة روښانه وي. تقول دا لمونځ یایي ته به لمونځ څنګه غږېږي؟ دا خو د دنیا په دنیا کې اوس موږ لمونځ وکړي، دغه د رکوع د سجده د ذکر دی قیام ده، لیکن دا اعمال چې بلې دنیا له ځي بیا بل شکل اختیاروي. د قیامت په ورځ باندې روایت کې راځي چې یو حافظ د قرآن به ناست وي، یو سړی به وراسي ښایسته سړی السلام علیکم، حافظ صاحب وعلیکم السلام. دا سړی به له ده سره شروع شي، هغه سړی به ورته وایي حافظ صاحب ما پېژنې؟ حافظ صاحب یې ستا نه پېژنم، وروره خو هغې شنې څختلې دي، پولیسویارات یې ورور جنتونه دي، دوزخونه دي، خپس هم ختلې دي، زه تا څه پېژنم؟ نو دوی ورته وایي څنګه به نه پېژنې؟ زه خو قرآن شریف یم. تاسو به وروره 5 سپارې ویلې، 3 سپارې به د ویلې، نفس ته ختلې وي، د کاري صاحب ډنډې ته وړلې، ساعت به د سترګې له خوبه د خسرې وي، د کاري صاحب نفس کښلې وي. زه هغه قرآن شریف یم، اوس له ما څخه څوک جوړ دی؟ یعنې دا دلته خو نو اعمال په بل شکل دي. د قیامت په ورځ باندې په قبر کې په نورو مرحلو کې بیا دغه اعمال چې کوم دي له دغو څخه جسد جوړېږي، سیاد یې جوړېږي، غږېږي به. نو ته به دا د حدیث سلسله شروع کوې، لمونځ نو څنګه غږېږي؟ لمونځ غږېدای شي، دا غرونه هم غږېږي، دا حیوانات هم غږېږي، دا مرغان هم غږېږي، لیکن ما ته په ژبه نه پوهېږم، دا بیا جلا خبره ده. فارسیمان شاعر دی یعنی بود کو زنان قمریز هر سو، دا تتویږي څومره ورته وایي، دا تتویږي نه داسې په توت کې ولاړه وي یا په بل شي کې ولاړه وي، دا یې کو دا اورېدل وي، یا دا تتویږي څه وایي؟ د تتویږي تعبیر کوي. یعنی بود کو زنان قمریز هر سو، دا قمری دا تتویږي څه کومه ده؟ له هر ځایه خناوي کو دا تاسو ته څه وایي؟ خلکو اشاعری یعنی کیانی در جهان آسودگی کو،
یعنې دا امور ته دا راښیي ای خلکو په جهان کې راحت له کومې خوا دی ته له یو کرونا څخه پریشان یې 100 کروناوې لا نورې را روان دي دجال را روان دی یاجوج ماجوج را روان دي په دنیا کې نورې کیسې را روانې دي جنګ عظیم را روان دي ته خالي و کرونا ته دومره پریشان یې واده خطا دي زیاته پوړي منظم زفات دي حاجت زفات داسې زفات دي ته دغه لویې کیسې را روانې دي الله پیغمبر دغه پیشنګویي کړې ده نو دا تطوی کې هم انسان ته څنګه غټ خبر کی چې یعنی در جهان آسودگی کو یعنی په جهان کې راحت لکه مخاري ستل جهان زخه دنیا زخه جنت جوړه دا یې سوچ پی دي بس کله به نه جوړه کله به جوړه کله به زوی مړي کله به بابا مړي کله به د اډیه ته وي دا کیسه به ګرځي کرازي په خندا پیشانی به برداشت نو دا موږ دا تر زغږي خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول او داموز و دامانگزار تیایی حفظك الله الله دو وساته دنیا و آخرت دخدای شایسته که این مانگزاره کما حفظتنی لکه څنګه استاز ما حفاظت وکړي لیکن خدا نکرده ومن صلاها که یو چا د خپل منځ وکړي لغیر وقتها د وخت خیال نه وساتي سهار اوس لمر راخیږي دی ولاړ دی وروره لمونځ کوي فلاوي یو پاتې روانو یو سړي ما ته ګپه کولو فلاني کلي کې مشپه وله بس سهار راکښېنستلو تقریبا ډېر غټ کلی یو کوچیانو بس تنرو تر ښځو تر سپین ږیرو تر حاجیانو سهار لمر راوختې بس موږ راکښېنست دوه مېلمانو او د څه نه وکړل موټر مې ستا صحیح سهار دی هندوان دې څه بلې بس موټر را اسټارټ کړي بیا یو ځوان راکښېنست ودرېد چای وکاستې سړی تک سړی چای صحیح څنګه کله یاست ګډ کلي اوس منځونه قضا کوي ته به دا یو سړی قضا کوي ثابت کلي دي دا خلق اوس منځونه نه کوي که دا طرح یو چا لمونځ ضایع کوي له وخته څخه یې وایستئ نو ولم يسبغ لها وضوءها اودس مکمل نه وکړي ولم يتم لها خشوعها لا په لمانځه کې خشوع نه ولا رکوعها د لمانځه رکوع نشته نبي اسلام یې په غلا کې بدترین غلا دا سړی په لمانځه کې غلا کوي صحابه کرام وایي یا رسول الله په لمانځه کې څنګه سړی غلا کوي لمونځ نه پیسې نه خوږي څنګه غلا کوي نبي اسلام رکوع یې سمه نه کوي سجده یې سمه نه کوي رکوع یې لاړه بس بیا پسې لاړ شي بیا سره کښېنې وروره ته ولیارګ نه رسېدلې بیا سجدې روانې دا په لمانځه کې غلا ده په ګرده دنیا کې موږ خو دا ډاکوګان ته غټ ډاکوګان یایي نبي علیه السلام یې لوی ډاکو دغه سړی دی چې دا لمونځ غلط کوي خدای مې رضي هغه وساتي او ولا سجودها سجده یې هم سمه نه وکړه خرجت دغه لمونځ ووځي وهي سوداء التکتور مسلمة لکه بډه دا رنګه تکتور وي تقول دی یایي دا لمونځ ضیعک الله زه ډېر ښایسته لمونځ ولم د خدای ډېر ښایسته عبادت ولم و تا ته جنت پر درکوئ لیکن تا زه څنګه ضایع کړم خدای دا راته رخوار کړه الله ته دا رنګه تباه کړه نن موږ تباه یو موږ خو زما زوی لمونځ نه کوي زما لور لمونځ نه کوي د معاینې مګه څه نه دی زده زه په خپله لمونځ ګسه نه زده کوم چې اوس لمونځونه سره تر کړو خیالان پرده په لای کې ولګېدل نه د ملا زده دی نه د طالب ځای نه د حاجي زده د ګرد لمونځونه نه دي زده نو چې لږ څه زده نه وي بیا به هغه سړی لمونځ وکړي سړی که یو سړی هلته سبب زده کښېنو دا لمونځ به ده ته دا تر شریع کوي ځکه موږ نن تباه یو کلي تباه دي کورونه تباه دي ملکونه تباه دي له ابادۍ سره موږ کلي په کاشتي کې یو نو له دغه وجې څخه الله پاک لمونځ یایي خدای ته دا تر خوار کړه لکه زه چې ته خوار کړم حتی اذا كانت حیث شاء الله دا لمونځ بیا ته کومه ځای ورسېږي د خدای پاک خوښه ده د انسان دا عبادتونه چې کوم دي که اوس موږ لمونځ وکړي موږ لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله دا کلمه مو وویله دا کلمې چې کوم دي دا پورته کېږي ملایکې وړي اسمانو له ځي قبلږي إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله پاکي وما ته دا ستاسې ښې کلمې دا ستاسې نیک اعمال مال راځي بیا چې کوم د انسان خاص ډول د جمعرات په ورځ باندې او د پیر په ورځ باندې د دوشنبې په ورځ باندې د انسان اعمال چې کوم دي هغه په اسمانو کې پېښېږي د هغو انکواري کېږي ستوني منځونه یې کړي دي څنګه عبادت یې کړی دي ټوټل هر جمعرات او هر پیر چې کوم دی په دې کې د انسان اعمال پته کړي او هر عمل چې نیکي ته وکړې هغه اسمانو رخیږي نو دغه لمونځ ته اسمانو لاړ شي اوس نو دوی په اسمانو کې داخلېدی د قبولیت مقام له ورسېدی لیکن وده ته لیار باندې بل روایت راځي د اسمان لیار ورته بند شي ته نسې ختلی ته لمونځ نه یې ته څه به لیار تکتور شی بوی د ځي ای څنګه لمونځ دی لکه دا ترا مثال دی لکه د سترګې یوه سترګه وتلګي وي یو یې غوږ پرې وي څونډه یې هم پرې وي څونډه یې هم کښته راټاټ وي دا اوس سړی دی د ګل خلک زیار رسي دا لمونځ هم دارنګه یو کاټ لمونځ وي نو بیا چې کوم دی دغه لوپت دا وپېچل کېږي کما یلفظ ثوب الخلق لکه یو زړه کپړه یو خیرنه کپړه چې خلک وپېچي بیا ثم ضرب بها وجهه بیا یې راکښته کړي دا سړی پر دا مخ باندې پوه وهي چې دغه لمونځ تا کړی وي د لوی خدای په مخ کې دغه عبادت ته پېښوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین